دی من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدیث شریف مفهوم دا دی د ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی یو لوی نصیحت دی د خوږ پیغمبر د طرفه نه میشتوسته دا د امت ځوانون ته خوش پیغمبر یو نصیحت کو یو وینو یې کړی دو ځوانونه ته چې ای ځوانونه چې چا په توس شیوره واست رسیږي بلوغ سرا توس نکاحینه کوي په دا پورې ما ورته کښینې چې لیا مونه پیسې نشته دی لیا مو جاب دی جاب مې نشته نکاح مطلب مول یا تعلیم نه دی پیدا شوی چې بلوغ کېږي توس نکاحینه کوي ویلې دغه فایده څه وي فایده وی دا وي چې د توس نظر او محفوظ وي پراده خوان یې لڼه تو بیا توس نه کسي چې کله خپل نکاحینه وکړي نکاح زندگی ډیره د پاک دامنې زندگی دو چې یو سړی نکاح شرعي وکړي بیا د نظر حفاظت نه دا دی بیا ازلی بدبخت او بل دا چې کچېرې بالفرض چا واسط نه و بغیر به مهر واسطې نه و او خو بیا حال د ځواني و شهوت غلبه و بیا د څه وکړو بیا چې بیا رژي ونسي ځکه رژي ها د انسان شهوت ختموي د حضرت محمد مصطفی د امت ځوانانو ته نصیحت کړی دی امر یې کړی دی ضروري دو د شهوت په واقع سره د بلوغ نکاح ضروري دی نه ځواني حد څه شی دی امام شافعي رحمت الله علیه اختلاف ته یی چې 40 بیرش کوله ته څوک ورسیږي دا بیا ځوان دی په دا چې وروړي داسې بوډا دی دا خیرالله د ټول بوډاګون دی امام شافعي په نظر خو د امام ابو حنیفه د میج مسلک دا دی چې نه 40 کوله پوره باندې ځوان وي په 40 نه ورولې بیا دا ته ځوان ستنه شوی د میج مسلک دا دی کمیشتو دا سوچ وکي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په درې شاینه کې تو سه جلدی کاوه پاک شیو دا چې لمونځه وخت روشي په مخ لمینځ کوي بل دا چې مړی چیرته وشي فورا یې شخوي درمه دا چې یو زنانه کله د بلوغ ته ورسي فل فوري نکاح کوي دا شي تماور تک شینه چې لیاره دغه د خپل کې کیسه زوی ته ورتیږي ورور یې په دوبه دی پلور یې په دوبه دی کاروبار نه دا ولر شي دی سیمستر نه دی پیرا او مطلب جاب یې نه دی دا چې پکیم شي پورې میژنه کا خینه تاړي دا شاید ډېر دی ناجایز دی دا د شریعت اصول نه دي دا د محمد مصطفی پالیسی نه دو دا د میژ د توس جوړه پالیسی دو او کچرته د دغه واجنه نکاحینه لټکیږي مؤخر کوي کدا زنانه دو کدا نرغنده دی په دا ګناهی نقش مبتلا وي دا شینه کودا بیا ډېره غټه د جرم خبره ده مشره خود به خود راه راست تر درې چکلا د نکاح تعمیم وشي او نن افسوس خبره دادو چې 30 سال ته ورسی 32 سال ته ورسیږي به چې کم خاندان زندگی آسان میش خود واکس از جوی په دانه جوتای مې را دی ورته کړی نه دی او د نور زندگی د غاسه په عباسیات په فسق په فجر شتره شي چا ویلی دی چې یو سړی د 17-18 سال ته ورسېده د نکاح نو کې دا برداشت وکړو نینا سکولا ته ورسېده شل کوله زه تو څوک دي چې په دا کمنټس کوي چې محمد عربي د خلاف صلی الله علیه وسلم دا اوس ډکی چوپی خبره نه دو یاره دا تر 28 کوله پوره عمر یې په 70 دا ژوند په 70 کا دا چیرې د خواهشات چیرې درېمي پکې مالیاري وبوسي زه تو څوک چې غلط لري خپل الودی ته انتخاب کی لا موت الودا ویل در ایشوره د چې د رسول الله په تعلیمات وړي خامخول یا تر سره عزت لوټ کیږي یو ځون غلط استعمالېږي به چې کله وزن نه غلط استعمالېږي یو ځون غلط استعمالېږي د امت او سنت جوړي دوه کیمه مشرات تشکیل کیږي دې واجب نه پاک دمنی پداک شته چې بر وخت د بلوغ سره خوش پیغمبر دغه د امت ځوانونه ته یو عظیم نصیحت او پر رسول الله نه جوتای د حکمت ته پالیسه
د بصیرت څښتن څوک دی؟ زه ته څوک یې چې په دا کښې نور تجویزي ناوې کوي، تدبیري نه کوي. د دې وجه نه پکار ده چې بلوغ سره خپلې الودې نکاح وکړي، که نرغنده دي د هغې نکاح نه وکړي، که زنانه دي د هغې نکاح نه وکړي. او بل مفتی طارق مسعود صاحب لیکي چې دا خبره په واز به واسطې پورې تړل دا د انسان پاگلتوبه ده. حضور صلی الله علیه وسلم ته یو سړی ووایي یا رسول الله ډېر زیات غریب یا ګایز وګانه مې یوه څه وکړه؟ رسول الله ورته وفرمیل چې چیرې نکاح وکړه دغه چړه ګرځې د بوزي غوندې راونې هغه ورته یې چې د خدای رسوله زه خپله ګډه ته خفه یم، ته یوه بله ګډه هر باندې اړوې. حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه، هغې په وجه سره کیدای شي الله تو ته ډېر رزق درکړو. صحابي ورچک شو واده یې وکړه، څه شپې وتلی. حضور صلی الله علیه وسلم پوښتنه پرې وکړه چې ملګری څرنګه یې ټیک ټاک پوزیشن څه دی؟ هغه ورته چې الله رسوله خو روانې دي. نو په اول درته وي چې وکنه ښه د هر سړي خپل تقدیر دی د رزق، دا شی په رزق پورې تړلی نه دی، په وسایلو پورې تړلی نه دی. انشاءالله میشتو دا سوچ ورکوي جهالت پښتو مري نه پښتو په کورر دریمي نه تربرینی په کورر دریمي نه کلیزيري په کورر دریمي د حضور صلی الله علیه وسلم تعلیمات په کورر دریمي. نن چې څوره امت مسلمه در بدر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات پرېښې دي. مغرب تهذیب و تمدن سیولایزیشن خپل کړی دی. دا وجه نه مسلمان وړه خدا ته میشته یور هنی میشه منی هنه میشته بعد هر لگی چې سړی وطن رواج دی دستیر دی رسم دی او کور دی شود شه رسم رواج څه دی یو داس میدون ته راونی همیشه زندگی دو پاکشه نه چلیږي دا شی نه چې ته رسم